د مضمون نویسی وختي ټایمینګ سرته رسیدلې دی. دغه شان پوسټر پینټینګ هم کمپلیټ شو. زه معزز جج صاحبان ته خواست کوم چې هغوی د دې تقریر هم چې کوم ریزلټ وي هغه اناونس کی او د سره سره د ایسه او پوسټر هم وګوري چې د هغې څه ریزلټ مخې ته راشي. د جج صاحبانو په خدمت کې ډېر په درناوي سره عرض کوم چې تاسو د تقریر پوسټر پینټینګ او انګلیش ایسه اردو ایسه دا چې کوم دین وکړي. منگ سرا پا مضمون نویسی اردو کے محمد طلحہ معشوم، ارمان آفتاب، محمد علی او خلیل الرحمن پا دے مقابلہ کے شامل دی. او دغه شان پا انگلش مضمون نویسی کے شفیق گل، ساجد گل او نور الحق شامل دی. دغه شان پا اردو تقریر کے جنید خان، عبدالصمد او محمد وقاص حصہ واغشتا. اور پا انگلش تقریر کے معراج، ارمان آفتاب او محمد آفاق معشوم حصہ واغشتا. ګران جج صاحبان دے خپل ریزلټ ترتیب کی. زه غواړم چې هغوی ایسه هم وګوري او پوسټر پینټینګ هم وګوري او چې تر څو پورې مونږه خپل دغه کو چې تاسو مونږ ته ریزلټ راورسوئ. ګلونو ماشومانو څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویل چې زمونږ د دې ضلع یو ډېر ټیلنټډ ینګ چې د هغوی وینه په خپله په جوش کې وي نو هغوی د بل نه هم کار اخیستی شي. کله نه چې هم په دې سیټ باندې ناست دي نو عمده قسمه پروګرامونه موږ ته ارینج کوي. ما تاسو ته وختي ذکر وکړو چې د ضلع 400 په سطح باندې د هغه دا خواهش دی چې کم ماشوم کې ټیلنټ دی هغه که په هر فیلډ کې دی هغه مخې ته راوستل غواړي. زه ستاسو ډېر زیات درون استقبال کې دا ینګ او ټیلنټډ ASDO سپورټس کامل حفیظ صاحب ته خواست کوم چې سټیج ته تشریف راوړي او موجوده موضوع مطابق تاسو ته مخامخ شي. ستاسو ډېره د لاسونو پلخه کامل حفیظ صاحب ASDO سپورټس ضلع 400. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ستاسو دلته دا راتلل چې دی دا ډېره زیاته خوشنصیبي ګڼم چې په دې ډېر شارټ ټایم کې تقریبا 2 ورځې شوې چې دا پروګرام ما اناونس کړی او تاسو ټول ماشومان دلته رالل او هغې اول نه په تحصیل لیول باندې پارټیسیپیشن وکړو. هلته ډېر ښه ججز وو. بیا هغې نن ډسټرکټ ته رالل او انشاءالله چې نن کم وینرز راشي نو دوی به نیب هیډ کوارټر حیات آباد پېښور ته ځي. او زه ستاسو سره چې دا کم سټوډنټس کم ټیچرز دي خاص کر چې کم پی ټیز دي د دې چې څومره محنت کړی دی که لږ دی که ډېر دی که ښه دی او که خراب دی انشاءالله دا به هلته د صوبې په سطح باندې ډسپلی کېږي خلکو ته او د 400 ریپرزنټیشن به کېږي. زمونږ دا لږ ډېر سټرګل دا لږ ډېر ایفرټ چې دي دا هولي سولي د ستاسو دپاره دي. ما ته زه کو نن دا خبره وکړم کېدای شي دا غلطه ني چې ستاسو کومې مجبورۍ دي د سرکاري سکول کې چې کم ماشوم سبق وایي او د هغې د مور او پلار کومې مجبورۍ دي د هغې باوجود هم تاسو دلته ځان راورسو نو دا ډېره غټه خبره ده. کېدای شي تاسو سره نن سهار پیسې هم نه وي، کېدای شي تاسو سره نن سهار د دې پینټینګ د میټیریل هم نه، دا به هم تاسو له دې ټیچر ارینج کړي یا به د خپل هیډ ماسټر صاحب یا د سکول چې کوم پرنسپل صاحب دی هغې به تاسو له دا ارینجمنټ کړي. تاسو به نن دلته راغلي صرف او صرف د دې وجې نه چې ستاسو کې د دننه کم پوټینشلټي ده او د دننه تاسو کې کم قدرتي صلاحیت دی چې دا رابارته شي. او داسې وړې وړې ایونټس ارینج کول ځکه پکار دی. ستاسو به په نن ورځ کم لرنینګ وشو، دلته راغلی د خلکو سره میلاو شوی، د کمپټیشن وشو، دا کم لکی پارټیسپینټ چې دي هلته هیډ کوارټر ته سبا لاړ شي. نو د ستاسو په زندګۍ کې به خامخا د دې انټي کرپشن یا د دې نیب حوالې سره به خامخا ستاسو ذهن کې یو امیج راځي. انټي کرپشن یا نیب دا چې کوم اداره جوړه شوې ده د دې کار دا دی چې زموږ د معاشرې نه د رشوت یا د کرپشن د ناسور چې دی دا ختم شي. نن تاسو دلته ماشومان یې، تاسو څوک په 6 7 8 9 کې دلته لسته کاله بعد به تاسو په دې غټو غټو پوسټونو باندې انشاءالله کېنئ، بیا به تاسو ته د دې ورځ د اهمیت پته ولګي. که ماشوم دی، که غټ دی، که ټیچر دی، که هر لیول باندې دی او د هغه په دې
سوسایټۍ کې څه کنټریبیوشن دی نو د عقل لیول باندې چې تاسو کله ورسې نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې یو کس په دې کې انوالي نو د هغه څومره غټ نقصان دی. یو کس ته نه، یو معاشرې ته نه، یو دوه درې جنریشنز ته، دوه درې نسلو ته د هغې دا نقصان بیا خورېږي. او چې بیا تاسو راشئ یو کس خپل ځان ساتي، خپل آفس ساتي، خپل سوشل سرکل کې چې دغه څومره خلک دي هغه د دې خبرې نه ساتي نو د دې بیا څومره فایدې دي. نو د زما د طرف د ورکوټي شانتي ایفورټ ستاسو دپاره د ورکوټي شانتي پروګرام او انشاءالله که ژوند وخیر نو د نیب د پروګرام هر کال کېږي، را روان کال کې به انشاءالله بیا دلته میلاویږو. په دې کې چې څومره ججز دي زه د هغې نومونه غشتل لږ غواړم. نوروز خان صاحب دی، بهادر علي صاحب دی، احتشام صاحب دی، حامد صاحب دی، یا داسې هغه پینل کې چې نور کوم هلته ممبرز وو د هغې ټولو ډېره مهرباني، ډېره شکریه چې هغې خپل ریزلټس کمپایل کړي دي او موږ ته یې رالیږلي دي او د هغې په نتیجه کې تاسو دلته ناست یې. ستاسو د راتللو یو پیره ډېره زیاته مهرباني. تھینک یو ویری مچ. ډېره مهرباني جناب کامل حفیظ صاحب. زمونږ جج محترم جج صاحبان هغوی رزلټ هم موږ ته حواله کو، ډایس د رزلټ راورسېده. زمونږ د پریس رونه او خصوصا محترم علف خان شیرپو صاحب هم دلته تشریف فرما دی. د هغې په نوټس کې هم دا خبره راولم چې ستاسو یو فین یو مونږ او زه په خپله باندې د لیټریچر استاد یم. هر کله چې لیټریچر خیم او کله هغه خپل اختتام ته ورسي نو ستاسو یو سټایل هم پکې اپناو کم. ګلونو ماشومانو چې څوک خواري کوي، محنت کوي، چې پچا کې ټیلنټ وي هغه به انشاءالله د علف خان په شان ځان په خپله ښیي، په زور به یې څوک نه پېژني. د هغې قوت دا وي چې هغې په خپله په هر میدان کې راشي، بیا هغه میدان کې په خپله سروخرو کېږي. خو چې کم ماشوم محنت کوي، خواري کوي، هغه به انشاءالله د ستوري په شان په سټیج باندې نمایه ښکاري. اگر که بره ناست وي او که لاندې ناست وي د هغې عزت هغه چې کوم دی څوک کمولی نه شي. نو د علف خان صاحب ډېره زیاته مننه. رزلټ به انشاءالله دا انتهایی قابل احترام پرنسپل او زمونږ مهمان خصوصي جناب محترم محمد حامد جان صاحب نه پس کومه. ما تاسو ته ویز بیا چې پرنسپل صاحب زمونږ استاد پاتې شوی دی، زمونږ د سر تاج دی. د دې سټیج نه زمونږ دا دعاګانې دي چې الله رب العزت دې ستاسو په عمر کې برکت واچوي، الله رب العزت دې ستاسو عمر دراز نصیب کی، د محتاجۍ نه دې الله رب العزت تاسو وساتي. نن که موږ په دې سټیج باندې ولاړ یو دا زموږ خپل کمال نه دی، دا ستاسو کمال دی. د هغوی د شعر یو شعر به هغوی ته ووایم کیدای شي چې د هغوی د زړه نمایندګي وي او په دغه شعر باندې به د ډایس ته هم راغواړم چې معنا کہ اس جہان کو گلشن نہ کر سکے، مانا کہ اس جہان کو گلشن نہ کر سکے، کانٹے تو کچھ ہٹا دیے گزرے جدر سے ہم. ستاسو ډیر زیات د لاسونو په بړقا کې خپل قابل احترام مهمان خصوصي محترم پرنسپل جناب حامد خان صاحب ته خواست کوم چې ډایس ته تشریف راوړي او موږ د خپل خشتو خبرونه مستفید کی. ډیر زیات د لاسونو بړقا محترم پرنسپل حامد جان صاحب لپاره ډیر زیات. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما دلته په سټیج باندې موجود ډیر محترم ایڈیو سپورٹس کامل حفیظ صاحب، زما سټیج سیکرټری او ډیر زړه ته رانږدې محمد علي صاحب، زما محترم اساتذه کرام صاحبان او دلته څنګه هغوی ذکر وکړه زمونږ د صحافت په میدان کې یو زرنده ستوری جناب علف خان شیرپو صاحب او زما خوږو بچو او د دې ځای د خدمت لپاره ابراهیم صاحب او نور ملګرو ټولو ته په جمع او که څوک پاتې شي هم زما د دې ذکر نه ټول ته په جمع باندې سلام.
حقیقت دا دی چې زما خپله دا ایکسپیرینس دی چې دا قسمه پروګرامونه وړاندې راشي سترګو ته نو د هغې سره د جذبات را لړزېدل هم یو فطري خبره د انسان. سوال دا پیدا کېږي چې زمونږه د دې کرپشن دا خبرې کوو بار بار په دې معاشره کې او نن مونږه په دا فیلډ کې په دې میدان کې څه ډېر د بدقسمتۍ نه وړاندې قوم حسابېږو. انټرنیشنلی چې کومه هغه ډیټا ده که هغه دغه باندې موږ د خپل ملک د بدقسمتۍ نه وګورو نو زموږ نمبر چې کم دی نو د هغه ملکونو په دغه کې دی چې په باټم کې زموږ راځي هغه نمبر تقریبا. اور دارنګې چې د زندګۍ په هر یو فیلډ ته موږ ورځو نو تقریبا موږ ته د دې یو ریفلیکشن او د کرپشن یو عکس چې هغه موږ ته مخې ته خامخا راځي. باوجود د دې چې موږ دعوې غټې کوو، دعوې زموږ د کردارونو دي، دعوې زموږ د انسانیت دي، دعوې زموږ د مسلمانۍ دي، لیکن د بد مرغه کارونه هم چې دي او عمل هم چې دی هغه غیر انساني او دغه چې دی هغه شمیرل کېږي او حرکتونه. موضوع ډیره وسیع موضوع ده، په دې باندې ډیر څه انسان ویلی شي، بلکې زه خو به دا ووایم چې زما د خپل آواز او خپل میسج د خپل د صحافت په میدان کې زمونږ چې کوم رونه دي د هغوی په ترو باندې زه دا آواز د یو آرټیکل په شکل کې ما ډېر زیات هغه زما هایلایټ کړی دی او کوم یم. سوال دا پیدا کېږي چې دې حالت ته موږ څنګه رالو او ولې رالو؟ نن موږ ولې د دنیا پړوان دی یو پست قوم چې دی هغه حسابېږو د کرپشن د لحاظ سره؟ څه حالات جوړ شو، څه وجوهات خو کېدی شي که نه، بغیر وجې نه خو یو ایونټس یا اکټیویټي چې کوم دی نو هغه سوال نه پیدا کېږي. آیا دغه څه ته چې موږ روټ کازز وایو د هغې ایریډیکیشنز دپاره د هغې د ختمولو دپاره چېرته موږ یو تعمیري یو قومي سوچ کړی دی؟ کرپشن پیدا کېږي په دې وجه چې کله سوچ انفرادي سوچ چې کله په قومي سوچ باندې غالب شي، هر هغه ټایم هر هغه وخت چې کله انفرادي سوچ انفرادي انټرست دا غالب شي، ډومیننټ شي په قومي سوچ باندې په قومي انټرست باندې، دغلته چې کوم دی نو د کرپشن ریزوننس پیدا شو، دغلته کرپشن پیدا شو. او سوچ ولې انفرادي سوچ ولې جوړ شوی دی؟ زمونږ هر یو کار زمونږ هر یو ایکټیویټي په هغې کې زمونږ پرسنل انټرست ګورو. په داسې حالاتو کې بیا د دې چې کم اثرات دي د دې کرپشن، کم امپیکټس دي د هغې د شر نه د دغه کرپشن یو غیر انساني فعل چې څه ته ویلی شي په الفاظ دیگر نور الفاظو کې په ساده الفاظو کې موږ یو غیر انساني فعل دی ته ویلی شو. کرپشن بسی د بل انسان حق وال، د بل انسان د جیب دغه پیسه وستل خپل ذاتی دغه ته، د بل انسان د بچو نوړې هغه راچینکول، هغه راخلاصول او خپلو بچو ته چې کوم دی هغه غورځول. This is called corruption. چې کله د کرپشن سیناریو پیدا کېږي
حالات پیدا کیږي د هغې په پس منظر کې ډېر ایلیمنټس وي، ډېر عناصر وي، او د دې په ریزلټس کې نتیجه کې د بدقسمتۍ نه هغه انسان هم سفر کیږي، هغه انسان ته هم نقصان رسیږي کم چې هغه مظلوم دی، کم چې د دې کرپشن نه هغه پاک دی، مبرا دی، نه غواړي، هغه هم په دې کې سفر دی، ډایرکټ اور انډایرکټلی. لہذا دا د انسانیت نه یو ډېره لرې پوړۍ ده. کله چې انسان زه اکثر دا یم چې دا یو بیماری ده چې دا چې انسان ته ولګي دا د کینسر بیماری ده. کرپشن په دغه کې چې انسان مبتلا شو دی په کینسر کې مبتلا شو. قسم په خدای کو په هیڅ حالت کې دی راټینګېږي بیا irrespective of دا که د لینډ لارډ به ولې نه د به ښه ویلپ وي، فاینانشلی مالی حالت په د بالکل ټیک ټاک رواني، دی به په دې بیماری کې مبتلا شو، دی به رواني. بل طرف ته د یو مالی حالت انتهایی پست حالت پي، لیکن هغه باندې دا الله پاک رحم کړی دی، د انسانیت په دایره کې اوسیږي، دی به په دغه خپل ودن هز مینز دی به چې کوم دی خوشحاله وي، دته به سیټسفیکشن وي، دته به سکون وي. او یا هغه به څه معاشره وي، هغه به څه قوم وي. هغه محسن صاحب وایي، علف خان صاحب یو ډېر ښایسته دغه کوي دلته دا کوم لږ کوټ کوم چې محسن اس باغ کی حرمت کا خدا حافظ ہو، محسن اس باغ کی حرمت کا خدا حافظ ہو، جس کے رکھوالی ہی پھل پھول چورانے لگ جائے، جس کے رکھوالی ہی پھل پھول چورانے لگ جائے. یا د انسانیت دایره ته راشه، انسان جوړ شه، د عمل پیکر جوړ شه. زما جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، زما اسلام د ما ته خو د انسانیت درس را کړی دی، او زه چې کوم دی د حیوانیت درجې ته تلم. دواړه مې سپلیټ اپ کړي، رشوت علم عمرې لپې ځم، د بل وینس کم. اٹ از اے مین، اٹس اے هیومن بینگ who sucks another blood very tastefully. او ما ته د بل په بلډ سکلو د وینې سکلو کې ډېر ټیسټ میلاویږي. پرنده نه ده راغلی، قسم دی زه خو د درندې نم پې نن ورخوا شویم، زه خو پې نن د درندې نم ورخوا شویم. درنده خو یو شکار وکړي بس بیا یو طرف ته کینی، زه خو د درندې نم پې دغه شویم. کم حد زنه ایز اے انسان او دلته جان ته دا کوم کم حد ما نه پار کړی. د 3 کالو بچې اوچتوم او په پټي کې حلالوم، د بل بچي ما ډېر مثالونه دي قسم په خدای. خو هغه ځای کې زما زړه درد وکړي، خو یو سړی یو انسان ته وایي چې یار زه کرپټ یم، زه غل یم، زه غلا کوم، زه غل یم. خو که دې ته وایي چې یار زه غلا کوم او زه ډېر پاک مسلمان یم، زه ډېر ښه انسان یم، نو دا ډېر خطرناک انسان دی، ډېر خطرناک انسان دا یو دی. په دې مختلف هولز، مختلف شیډز د لاندې مذهبي، سیاسي، مختلف معاشرتي دا خولونه صادرونه په ځان وړو کړي، په هغې کې لګیا یو. چړې را سره دي قسم دی چې نن بحیثیت یو لرنډ ډاکټر زه د کینسر پیشنټ زما نه ماف کوي چې پته وته چې 3 میاشتې پس دا پیشنټ مري، او بیا هم ورته چې کوم د میډیکیشن ورته چې دی نو دا 2 نمبر میډیکیشن کوم، بیا هم ورته چې ټارګیټډ دوايي میډیکیشن کوم. بحیثیت دا بس ډېر زیات دا کېږي د معذرت سره. خو دلته صرف د محدود راوړم د خپل بحیثیت ټیچر کردار سره او دغه رول سره به لینک کم چې نن
زما که نیب دی که زما هرې ادارې دي مختلف انټي کرپشن اداره ده سو مینی د هغوی ټول هغوی تھرو ایجوکیشن دا پروګرامونه کوي ولې ځکه چې دا ټول معاشرې که هغه پیرنټس هغه دی نن سترګې چې کوم دی صرف او صرف دې تعلیمي ادارو ته دی چې په کم تعلیمي ادارو کې د دې بچي چې کوم دی هغه تربیت کیږي لہذا د معاشرې نظر او سترګې چې کوم دی نن په هغه کې غټ رول چې کوم دی هغه ټیچر دی هغه استاد دی نو د استاد په اوږو باندې په نن وخت کې دا ذمہدارۍ ډېرې زیاتې رادغه شوي دي بلکې زه اکثر اوقات دا وایم چې پیرنټس والدین هم خپلې ذمہدارۍ پرېښودې دي بچی پیدا کړی دی خو د بچي تعلیم او تربیت یې پرېښودی دی هغه ریسپانسبیلټي چې کوم دی نو هغه ما ته د روان ضرورت کې یو هغه را سره میلاو شو ما ته وایي جي چې ستاسو د دې سکول ماشومان دي او دغه شانتې موږ په لاره چې روزي په دغه کې نو په کلي کې دغه تنګول لا تنګول کوي کاڼي راولي دا کوي نو ما ته یې مې دا څه ټایم وي مې د سکول نه بهر وي چې آو مې څه ټایم وي چې چوټي وشي نو ما یې نیک بخته نو ما له ګیله چې کوم دی نو ما له ګیله راوړه نو ما یې داسې کار دی چې د دې د څونه سکول ټایم دی دې پورې خو ما سره دا بچې دننه دی زه پې بوند یم خو چې زما نه لاړه نو بیا خو والدین هم شته که نه دا ګیله خو والدینو له هم یوسه که نه نو ما له څه له راوړئ نو موږ ته نن ټیچر چې دی نو دا په کلي کې سوچ نو هغه ګیله هم ټیچر ته دغه سکول ته یا کالج ته هغه ته راوړي چې یاره دا سټوډنټ داسې کړي دي خو الحمدلله پلار ته موبایل نشي اخیستی زه ته موبایل اخلم پلار یې نشي چې کولی زه چې کوم د پلار او د بچي دغه چې کوم دی نو روغ اصول او دغه چې کوم دی دغه خبره نه مني او زما خبره مني نو دا ریسپانسبیلټي دا سینس آف ریسپانسبیلټي دا زمونږه ذمہدارۍ ډېرې زیاتې شوي په دې موجوده حالاتو کې موجوده ده زه اکثر دا کوم چې ایز اے ټیچر مهرباني وکړئ د کرپشن مختلف قسمونه دي د دې بچو تعلیم او تربیت دا په موږ فرض دی زه به هغه حرکت کوم زه به هغه کار کوم چې زما د دې بچي تعلیم او تربیت کیږي پکې بل یونیورسټۍ کې سیمینار و په هغې د هغې موضوع وه کردار سازی بذریعه تعلیم طلبا کی کردار سازی بذریعه تعلیم نو زما خپل هغوی چې سپیچز ختم شو نو ما بیا یو ډاکټر صاحب او ملګری هغوی سره ما بیا دغه کو چېره دا دواړه تاسو ولې جدا کړي دي چې کردار سازی او ایجوکیشن هم ولې جدا جدا کړی دی ایجوکیشن خو یو داسې هغه ورسټایل لفظ دی چې په دې کې خو دا ټول هر څه راغونډي تربیت هم دی پکې کردار سازي هم ده پکې ایجوکیشن خو وایي دی ته چې دا به په انسان کې پازیټیو چینج راولي کردار سازي به هم کوي ټول هر څه څیزونه لہذا دا بچي مستقبل زموږ په لاس کې دي بحیثیت ټیچر وی هیو ټو لک آفټر دیم دا زموږه ریسپانسبیلټي ده موږ به انشاءالله تعالی انسانان جوړېږو او کو زه د دې بچي په فرنٹ یو رول ماډل یم او دې زما امیټیشن کوي دې زما هر څه کاپي کوي د ده په مخ کې کو زه څه د کوم د ده دپاره موږ هم سټوډنټان پاتې شوي زموږ په ذهن کې خپل استادان ډېر ما ته اوس هم دی په دې وتمانځو زما په 4th کلاس کې ټیچرو اکنواز صاحب الله پاک ته ولې جنتونه ورکړي سره زموږ د ټولو مسلمانانو او مشرانو چې هغه په 4th کلاس کې نیټ اینډ کلین مې راته او د هغوی موږ ته چې دی نو موږ ته هغه لفظ اردو زما لیکل اوس هم د هغوی دال به داسې لیکي جیم به بیا هغوی ته هارټ اټیک وشو هغه زما آیډیل دی د پرایمري ټیچر زما په لیست کې په 1 نمبر چې کوم دی نو اکنواز صاحب پروت دی یو پرسنالټي وه او هغه ټیچران هم شته هغه ټیچران هم شته چې هغه ټایم سره نه پیدو خو وروستو موږ ته پته ولګی چې یار تا موږ سره ګپ شپ لګولی دی ګوره هسې ټایم دی پاس کړی دی ټایم پاسي هم را سره کړه ټایم پاسي والا ټیچران په ذهن کې پراته دي د هر انسان ستاسو به هم وي زما هم دی د ټول هم دي لہذا دا بچي زموږ په وړاندې باندې د دې کردار سازي د دې اخلاقیات دا ټول دا زموږ ذمہدارۍ دي او هغې کې چې کوم دی اضافه شي ده او موږ به انشاءالله تعالی دا کوو انکیس زما دا ریکویسټ خپلو وروڼو ته زه دا وایم که په کلاس کې زه دته ټیچینګ کوم دی بچي ته زه میتھمیټکس پڑھاوم زه انګریزي پڑھاوم څه ټاپک دا کوم مهرباني وکړه کو د موبایل په سایلنټ کېده موبایل په سایلنټ کېده مه استعمالوه که ایمرجنسي ني نو مهرباني وکړه دا په دغه باندې مه ده که زه اکثر ګیله من یم د خپل ډپارټمنټ نه چې زما ډپارټمنټ سره سم میکانیزم نشته
زما د ډپارټمنټ سره هیڅ قسمه داسې میکانیزم بیا ما چېرې دا موبایل یوز دی نوټیفیکیشن وشي په امپلیمنټیشن نشي دا یو ورکوټ شان مثال در کومه په کار دا و چې څنګه زمونږ نور کمپیوټرایز دغه چې دا سیزه کې دا جنریټ کېده په خپله موږ اخلاقیات خو به موږ په ځان کې پیدا کوو په موږ به په ځان دا کوو نو زه اکثر دا خبره کوم زمونږ خبرې ډېرې اوږدې شوې معذرت سره خو کنکلوډ کوم چې اکثر دا خلک ګیلې کوي چې یاره استاد کارپورل پنشمنټ جسمانی سزا چې کوم دی ختمه شوه دا ګیلې کوي یاره بس نو چوکه راغږدې شو نه یا دا بچی دا انسان دی دا د چوکې والا دغه نه دی چوکه خو خلک ځناور پسې نه راولي ځناور هم په اواز پوهېږي ټیچر سزاګانې څوک نشي بندولی سایکولوجیکلی کم اختیارات چې ټیچر له ورکړی شوي د سزا قسم دی کو په هغې څوک چیک ساتلی شي خطرناک پنشمنٹ کارپور پنشمنٹ خو دا یو ډیر معمولی دغه دی ناکامه سزا ده دغه وایي که نه جب آپ کسی بچے کو آپ جسمانی سزا دے رہے ہیں تو سمجھے کہ آپ میں اس بچے کو سمجھانے کی صلاحیت بالکل نہیں ہے صلاحیت تک نشته ځکه وله سزا ورکې ډېرې خطرناکې سزاګانې دي هغه تا نه څوک نشي اخیستی او ډېرې ښایسته او بهترین تاسو سره چې کوم دی ریوارډز دي د بچي دپاره دا یو بچی زه تاسو سره دلته کې که ستاسو په ما دغه باندې تنګ نه لږ دغه سره یو شیر کوم زما بچی اوس تقریبا د یو هفتې 10 ورځې هغې په هغې باندې ما آرټیکل هم بیا ولیکه حذیفه سکول کا ایک مثالی کردار تاسو سره لږ شیر کوم زه په خپله د سار ټایم کې ولاړم ګیټ کې ولاړم زما د سټاف ممبران هم ما سره وي ماشومان راځي لیټ کم ورځي پکې چې کوم هغوی ته یو احساس ورکړو چې ماشوم راشي نو اوس د احساس ورکولو ډېرې طریقې دي د سزا نه علاوه هټ کره هسې کتل هم دا هم یو ډېر زبردست دغه دی یو بچی راله بیا دی کې یو ابی راله ابی هغې سره په بوتل کې پی دی ورسره دا سوري چی ده ورسره و زما ګیټ کیپر چې کله دغه شو زما ملګري ورسو نو زه چېرې هغوی ته وایي چېرې دا چی ده دا به حذیفه له ورکې په پلاني کلاس کې دی او دا هغه سار چې نه دس کړی دغه شوي دی دغه شانتې ناوخته شو پې نو سکول ته راغلی دی اوس وګورئ ما هغه ماشوم ما دغه نه مې ابۍ نه مې دغه واغېسته هغه بوتل مې ترې واغېسته ساده بوتل و د سادګۍ ته تاسو وګورئ که نه د سادګۍ ته چې په بوتل کې چای ده او دا ورپسې راوړي ترماس هم نه دی غربت ته وګورئ سادګۍ ته وګورئ نو ترماس هم نه نو چای ورپسې راوړې ده او بیا نیجره د بریکفاسټ د ناشتې نوعیت ته تاسو وګورئ که نه مونږ څونه چې ممي ډیډي والا وي نو انډې خوره پراټې خوره ناشتې سره خلک څه نه خوري او زمونږ غریب زمونږ هغه بچي دي مونږ سره چې هغه ګوره سړه چای ورپسې راوړي چې دا د ناشته دا د نو هغه بچی بیا مونږ راوغوسته مونږ اسمبلی کې هغه بچی ته هغه دغه په ما ډېر ښایسته ولګېده نو یو طرف ته د نیا هغه محبت د بچی سره او بل طرف ته هغه بچی احساس ذمهداري چېرې هغه باندې ناوخته کېږي نو هغه ناشته او چې هر څه چې کوم دی نو هغې ته لبیک وایي پریدي او راځي سکول ته راځي ټایم پابندي نو موږ هغه ته انعام ورکړو نو ما ورته چې ایز هغه بچي ته چې ستا ته نن زما مېلمه ستا چای به ما سره نن دغی موږ آنر که موږ دغه که بیا هغې باندې موږ آرټیکل هم دغه که چېرې حذیفه سکول کا مثالي کردار څه داسې وړې اکټیویټیز دي چې دا موږ له جنریټ کول پکار دي دا موږ له هایلایټ کول پکار دي بچي کې ډېر ټیلنټس دي دا زمونږ زه نه اوس دا دغه به راشي زمونږ دا بچي چې کوم دی په دې پوسټر پینټینګ کې د کرپشن دغه یو سکیچ دغه کړی دی او به ګورئ نور باندې بچو به دغه کړي دي ټولو بچو کې هغه ټیلنټس چې کوم دی هغه پراته دي او کم از کم چې زه انسان نه یم نو د دې بچي په مخ کې به زه څه ښکارم نو زه دا وایم راځئ چې انسانان جوړ شو او ای والدینو ته هم زه دا ریکویسټ کوم د دې معاشرې دغه ته هم دا کوي چې ای خریصه ظالمه بس کا بسې کا خلک مه ازاروه که ته په دفتر کې ناست دی که ته په سرکاري کیپیسټي کې ناست دی او که ته په بازار کې د دکان په حیثیت کې ناست دی دکاندار په حیثیت کې ناست دی او که ته د څه نه څه د مزدور په حیثیت کې د څه حیثیت کې هم ته ناست دی بس کا ظالمه دا معاشره او دا قوم مه ازاروه په دې رشوتونو په دې دغه باندې په ظلم په زیاتي باندې بس سټاپ کا کنی الله پاک فیصله ان بطش ربک لشدید خدای راستی کو ته ځان خلاص کې دومره سخت پکړ دی د الله پاک دومره سخت پکړ دی او خپل دغه د ریکټیفای کا انسان جوړ ہے راځي چې نن انسانان جوړ شو
زه به ټیچر جوړ شم، ته به په کلرک جوړ شې، ته به زمیندار جوړ شې، یو ښه زمیندار جوړ شه، ته یو ښه کلرک جوړ شه، زه یو ښه استاد جوړ شم، علف خان صاحب به یو ښه صحافي جوړ شي، یو ایماندار صحافي به جوړ شي، دکاندار به یو ښه دکاندار جوړ شي، نو بیا راځئ یو ښایسته معاشره به جوړه کړو. ډېر تفاوت دی په انسان کې د معنا په لحاظ، ډېر تفاوت دی په انسان کې د معنا په لحاظ. واړه لګیا دي خو څوک ځان او څوک جهان جوړوي. راځئ چې جهان جوړ کړو. ډېره مننه، والسلام. ډیره زیاته مننه. قابل